الرحیم. خاصیت استفعال طلب لیاقت است. خاصیت د باب استفعال طلب و لیاقت تے. نحو استطعمته و استرقع الصوب. طلب دا یو خاصیت تے، لیاقت دا دویم خاصیت تے. طلب معنا دا دا چې طلب کول د فاعل د باب استفعال دی، د مفعول خپلنا مشتق منه د اصل فعل. طلب کول د فاعل د باب استفعال دی، د مفعول خپلنا مشتق منه د اصل فعل. دا غي د پاره مصنف مثال ویلے استطعمته. استطعم یستطعم استطعام باب استفعال دے، مشتق منه دا اصل فعل طعام دے، تو فاعل دے، هو مفعول دے. دا فاعل لگے دلے دا مفعول نے طعام طلب کرے دے. نو دا استطعمته تعبیر شو طلبت منه الطعام. طلبت منه الطعام، طعام میں تے طلب کا طعام ڈوڑی یا دا خوراک بل سسیز. طلبت منه الطعام پری خبر پوشوی. طلب کول دا فاعل دا باب استفعال دی، دا مفعول خپلنا مشتق منه دا اصل فعل. لکا استطعمته اے طلبت منه الطعام پری خبر پوشوی. دویم خاصیت ذکر کرے لیاقت. لیاقت مانا دا مستحق کېدل د فاعل د باب استفعال دی، د پارا د مشتق منه د اصل فعل. مستحق کېدل، لایق کېدل یو شی دی ښه. لایق کېدل، مستحق کېدل د فاعل د باب استفعال دی، د مشتق منه د اصل فعل د پارا. لکه استرقع الصوب. استرقع باب استفعال دی، مشتق منه د اصل فعل رقعتن دے. رقعت ٹکڑے تے ویلے کی گی، دا کپڑے ٹکڑے تے چکم دے ویلے کی گی. الصوب دای فاعل دے، دا فاعل دا ٹکڑے لگولو مستحق شو. نو دا استرقع الصوب مانا بدا کے چے استحق الصوب للرقعت. استحق الصوب للرقعت دا کپڑا دا ٹکڑے لگولو مستحق شوا، یعنی کپڑے دی وشلے دی. پخوا به دا کپڑے دا زینا بډیر شلیدل او دا زنګونان خیال کې مراله دا به شلیدل. نو غریبي وه، د خلکو ډېرې جامې نه وې او په دې به هم خلکو ته ځان بد نه ښکارېده. نو دې ځای کې به ورته بله ټوکړه واچوله. سپین کمیس به و نو توره ټوکړه بیا ورته واچوله. اول خو به یې کتله که چېرته دا رنګ میلاو شي، خو چې به میلاو نه شي نو بیا به یې ورته چې هر څنګه ټوکړه وه دې ته دغه وی استرقاع ویلے کیگی. استحق الصوب للرقعت دا جامی دا د ټوکړې لګولو مستحق شو، نه وشلې دی. کپڑا وشلې د سورې پکې وشو، اوس دې پکې لاس ښکارېده، اوس دې پکې لاس ښکارېده. په خبره باندې پوه شوې. نو کپڑا دی یا زنګون دی وشلېده دا کپڑا، نو بیا دې پکې خپه ښکارېدله. نو استرقع الصوب دا دی وي. خبره پوه شوې ښه. اوس وی غمونه دي او پریشانی دي او خفګانونه دي. په خدای یقین وکړه چې ټول جمع به تیر شو او د غنمو ډوډۍ به چا په سترګو ونه لیده. د غنمو ډوډۍ به، د جوارو ډوډۍ به وه سوکړک. څه شی؟ سوکړکو ته خلک وایي. او مسلم لیگ او د پاسه به چې کوم دی نو نیشنل والا خواره و. مسلم لیگ د شوتلو ساگ، د شوتلو ساگ او د پاسه په سور مرچکیو او دا شوپاړې به دې جوړولې او خوړې به دې چې کومه مزه به یې کوله نو راشه کوي ګوري چې وږی شي بیا هر څه خوند کوي. اوس ته دې ځای پورې ځان وپړسې پوه شوې. او 3 منټه چوټي شوي نه وي ځان دې دوکان ته رسولی، ځان لرې چنچور راغستی یا دې چې کبدیانو بلو ته څه وایي چیپس. څه
چپس دې راغستي کرپه 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 لکه د بیزې د بچي په شانې کرپېږي خیال کې مې راځي نه او ګیلې کې څه مو ونه لیدل په مصیبتونو سر دی غمونه دي پریشانۍ دي او دا دي د بې خونده طالب هم لس جوړې جامې دي بغیر زمانه بغیر زمانه 4-5 جوړې دا خو د هغه دي چې هغه د بې خونده نم پسې بې خونده دی د بې خونده نم پسې بې خونده دی او کله تور پټکی کله سپین کله زیړ کله خړ کله برګ ای که نه یا لکه موږ سره د پټکي پیسې نه وي پټکی مو خوښو خو د چی شي نه مو والی وی د پټکي پیسې را سره چې کوم دی نو نه وي تاسو واورېده بنین ته به مو په ژمي کې ړه کېده خوړه چیدو به پیسې نه وي بوټان مو خوښو خو پیسې نه وي جرابې مو خوښې وي خو پیسې نه وي نو کپړو ته به مو څه چل کوو ټوټه لګوله ټوټه به مو ته ولګوله دا د مزو زمانه وه ښه اوس هر څه ډېر دي خو اطمینان او راحت او خوشحالي نشته په هغه وخت کې هېڅ هم نه بجلی نه وه ډیوې ته به دې کتاب کته بجلی نه وه چا ته به دې کتاب ډیوه چې سهار به راپاسېدې دا سپېږمې به دې تورې وي نو چې اودس به دې کوس پوده به دې سرون کړه نو چې څه د دنیا توروالي و هغه به دې ښکته وبهېدل په خبره پوه شې اوس چې تا ته یو بلب لګېدلی دا رڼا کمه ده نو 2 نورو لګې دا داسې ده که نه ده که چا ترې وي چې هلکه اسراف دی یاره دا مولیان ډېر شومان دي دا ډېر د بخیل زامن دي لوټه کې به دې اوبه راغستې وي لږې لږې به دې اړولې لږې لږې به دې اړولې اوس دې بمبه کولاو کړي کولاو پرته ته په خولې کې ګوته وې که چا ترې وي چې هلکه دا بمبه بنده که دا خو ګور یاره دا مولیان دي که نه دا دومره تنگ نظر خلق دی که نه خدای دې بیخ وباسي خدای ستا بیخ وباسي خبره باندې پوه شوې دا اسراف دی څه دی اسراف دی پوه شوې د دې ډېرو جامو به هم د نه خدای تپوس کوي پیمان دې سرکونډۍ به در باندې واړي او که نه زما خو 3 جوړې جامې دي څو 3 جوړې جامې دي خبره باندې پوه شوې زیاتې نشته دی او ستاسو به چې کوم دی نو تاسو جوړې جامې دي په ایماني ووایه دروغ وایي 4 یاسې چې کوم دی نو وي ډېرې دي 4 کې ول زره ورکړه او که نه دا خبره صحیح ده ښه خدای دې ډېرې درکړي ښځې چې نه دې ته ورځ په خیر وي نه دې ته شپه په خیر خیال کې م راځي که نه راځي نو ګوره ورته استرقع الثوب استحق الثوب للرقعة وجدان بل خاصیت دی وجدان په لفظي معنا د موندل د وجده یجدونه ماخوذ دی وجدان فعلان وزن دی موندل استکرمته مثال ذکر کړي موندل د فاعل د باب افعال دی استفعال دی موندل د فاعل د باب استفعال دی مفعول خپل لره صاحب د مشتق منه د اصل فعل وجدان موندل د فاعل د باب استفعال دی مفعول خپل لره صاحب د مشتق منه د اصل فعل لکه استکرمته استکرم یستکرم استکرام باب استفعال دی مشتق منه د اصل فعل کرامت دی څه شی دی لاله کرامت دی تو فاعل دی هو مفعول دی نو تعبیر بشي وجدته صاحب کرامت وجدته او به موند صاحب د کرامت عزت ته ویل کیږي یو هغه اصطلاحي کرامت دی چې موږ وایو لکه دا د پلاني بابا کرامت دی دا د پلاني بابا کرامت دی خبره باندې پوه شوې نو دا هغه جدا خبره ده هغه خرق عادت کار ته ویل کیږي خدای پاک چې د پیغمبر په لاس باندې کم کار وکړي او هغه په عام عاداتو کې نه کیږي په اسبابو باندې هغه نه کیږي په خبره پوه شي نو هغې ته وایي معجزه هغې ته څه وایي معجزه او چې د یو ولی د یو نیک سړي د یو عالم په لاس یو کار وشي او هغه ظاهري اسبابو باندې نه کیږي نو هغې ته څه وایي کرامت ورته ویل کیږي ربنا انزل علینا مائدة من السماء عیسی علیه السلام ویلي و که نه معجزه یې غوښتې وه د الله نه نو خوانچه ورته د اسمان نه نازله شو خبره باندې پوه شوې
او د نبی علیہ السلام په لاس مبارکو کې کاڼو اشهد ان لا اله الا الله ویلیو کني ویلی خیال کې مرازي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ونو بوټو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله ویلیو کني ویلی خبره باندې پوښې او سپوږمۍ دوه ټوکړې کړې وکنه وکړي یا دا یو خبره دې ته معجزه وي دې څه معجزه وي او کله ولی په کار لاس باندې یو کار وشو د ولی په لاس باندې یو کار وشو او هغه په عاداتو کې نه کېده نو دې ته وایي کرامت دې ته څه وایي کرامت وایي ایکسیډنټ وشي نو وایي فلان معجزانه طور پر بچ گئے وایي که نه وایي معجزانه طور نه دا یې غلو خواړو معجزه دې خو دا مطلب دی چې د معجزه وشي دی بچ معجزه د پیغمبري دا خو تا د پیغمبري ثابته کړه پوهېږې مطلب باندې ښه استکرمته صاحب کرامتن مطلب دا چې عزت خلقوک خلق وي او کنه کرامت دې ته نه مرادو ابو دې سره راغلی وی چې مخکینه یو عالم یاد کړ وی هغه راغلی وی موږ په دونه چانک کې چیرې راوښکله دونه چانک کې مې چیرې راوښکله او مړه جومات د خلکو ډکو او وی چې دغه ده سر ته مه لرکوئ او اچوئ خلکو ته د ټولو به کېږي وی مړه هغه سلو کسو چې وڅکله دوه پیالې او درې پیالې په خبره باندې پوه شوې او چانک بیا هم ډکو مې ګاډرې پورته کړه خو سم بې پر کی اوړانه ټیک ده موږ د کرامت انکار نه کوو خو دا ده چې بعضې خبرې هغه چې کوم دی نو هغه ګاډري ښه هغه صحیح هغه ګاډري خبره باندې پوه شوې اوس که زما دپاره ثابتوي بیا ټیک ته خیر دی خبره باندې پوه شوې نو هغه په دې خبره پوه شوې څلورم وجدا حسبان دی حسبان ګمان کول یعنی پنداشتن چیزې را موصوب به ماخذ الته مندلو او دلته ګمان کول دي دلته څه دي ګمان د دې معنا به کې ګمان کول د فاعل د باب استفعال دی په مفعول خپل باندې صاحب د مشتق منه د اصل فعل یعنی یقین نه دی څه دی ګمان دی ګمان کول د فاعل د باب استفعال دی په مفعول خپل باندې صاحب د مشتق منه دا مفعول صاحب د مشتق منه دا اصل فعل ګرځېدلی لکه استحسنته استحسن یستحسن استحسان باب استفعال دی او دغه چې کوم دی مشتق منه دا اصل فعل دای حسن دی څه شی دی حسن دی او فاعل تو دی او مفعول به هو دی نو د دې معنی تعبیر به داسې وکړي حسبته حسنا ګمان مې پې وکړه د نیکۍ چې دا خو نیک سړی دی ځکه پټکی م په سر دی په خبره پوه شوې او څادر م د ځان نه چاپېره کړی دی او ږیره م پرې ښودلې ده او نور بدعتي وو بس اوس به دا بدعتي مونږ استعمالو نور څه شی ولکه بدعتي وو په خبره پوه شوې خاجي یو څو خبرې وړم بابا له څه حاجت لرمه چې اسانتیا را باندې راشي مصیبت لرمه خیال کړه دا یو سړي شعر غزل جوړ کړی و وایي یو څو خبرې وړم بابا له څه حاجت لرمه چې اسانتیا را باندې راشي مصیبت لرمه او د بدعتي علامې ذکر کړی وي په کتاب ما سره شته د څه د بدعتي علامې وی یوه علامه دا ده چې پټکی به په سري دویمه علامه دا ده چې مسواک به ورسره وي درېیمه علامه دا ده چې امسا به ورسره وي په تا کې څو علامې دي بدعتي په تا کې نن دې پټکی هم درې په سر کړی بس ته بدعت نه ووتې مسواک هم د سره نشته دی په خبره باندې پوه شوې او په دې نورو کې خو دوه علامې شته چا سره مسواک دی د چا پټکی هم پسې چا کې درې واړه علامې موجود دي نو تاسو ټول بدعتیان یې ښه جی ګمان کول د فاعل د باب استفعال دی په مفعول خپل باندې صاحب د مشتق منه د اصل فعل لکه استحسنته حسبته حسنا وتحول د یو حالت نه بل حالت ته بدلیدل تحول
ګرځېدل د فاعل د باب استفعال دي عین مشتق منه د اصل فعل عین مشتق منه دا عین خبره تکومه ښه ګرځېدل د فاعل د باب استفعال دي عین مشتق منه د اصل فعل لکه مثال استحجر الطين استحجر باب استفعال دی او د دې مشتق منه د اصل فعل حجر دی حجر کاڼي ته ویلی کېږي تا تمام مخکې ویلي ضروري خبره نه ده چې په دې مجردو کې دی په دې شپږو بابونو کې دا لفظ مستعمل وي د هغې د ماده وي او د هغې د مصدر وي نه خو چې په عربۍ کې یو ټکی وي جامد دي خو د هغې نه تا بل باب جوړ کړ دې ته مقتضب وایي دې ته څه وایي مقتضب وایي نه مجردو کې لا اصل له فی المجرد لا اصل له فی المجرد د اصل په مجردو کې نه نو دغه د هغې نه یو باب جوړ کې بل لکه دلته د حجر نه استحجره جوړ کړی دی ښه الطینو یې فاعل دی فاعل چې کوم دی خټه دا خټه او استحجره کاڼي نو د استحجر الطینو د دې تعبیر به وکړي سوار الطینو حجرا بعینه کاڼی تې نه جوړیږي خو دومره کلک شي لکه د کاڼي په شان دی نو موږ دلته کې بعینه ځکه وایو چې وروستو چې کومه دی نو هغه کم ټکی بل مثال موږ ذکر کړی دی نو هلته کې چې کوم دی نو تشبیح به پکې راوړو هلته به پکې څه راوړو تشبیح به راوړو نو دلته کې ځکه عینیت وایو چې استحجر الطین سوار الطین حجرا او که چرته لږ پسې اخوا لاړې او دغه خټه دی د خښتو په بټۍ کې په اور کې کېښوده پخه شوه نو کاڼی شو که نه یعنې د کاڼي په شانتې کلکه شوه که مولا له پې سر ولي نو ماتیږي په خبره باندې پوه شوې ښه واستونق الجمل استونق دا د ناقتون نه ماخوذ دی نو د دې معنا به کې چې ګرځېدل د فاعل د باب استفعال دي په شان د مشتق منه د اصل فعل ګرځېدل د فاعل د باب استفعال دي په شان د مشتق منه د اصل فعل لکه استنوق الجمل استنوقه استنوقه د ناقتون نه جوړ دی د څه نه ناقتون دی الجمل فاعل دی نو د استنوق الجمل تعبیر به وکړي چې سوار الجمل کالناقة سوار الجمل کالناقة دا اوخ د اوښې په شانتې شو څه معنا لکه څنګه چې په اوښه کې طاقت او قوت د اوښ په مقابله کې کم وي نو په دې اوښ کې مغه طاقت کم وګرځېده سوار الجمل کالناقة و اتخاذ بل خاصیت اتخاذ دی ګرځول نیول نحو استوطن القرى استوطن القرى ګرځول د فاعل د باب استفعال دی مشتق منه د اصل فعل لره لکه استوطن القرى جعل القرى وطنا قرى د قريتون جمع ده یعنی یو سړی په خاریه کې اوسېده دی د خاریې نه راغی بانډې ته دیهاتو ته قریه کلي ته ویلی کېږي نو د دا کلی چې کوم دی خپل وطن وګرځو دلته چې کوم دی هر څه را بدل کړ خلک د تنګو آبادو نه اوس کلاو آبادو ته ځي که نه هلته خو پروډکشن روان دی ډېر په تیزۍ سره خیال کې م راځي یو کور یو سړي اغستی و هغه په کلي کې په منځ کې نو هغه وړوکی شو ځکه چې هلته ده پکې چې کوم دی نو فیکټري لګولې وه نو 15 زامن یې پکې وشو 15 ولې ودونه وکړه نو اوس خو د یو کس کور اوس پکې 6 شو نو چې 6 شو پکې نه راځي نو یو بار بل ځای کې کور جوړ نو استوطن القرى شو استوطن قرى شو خبره پوه شوې خاجي اتخذ القرى وطنا اتخذ القرى وطنا ښه وقصر بل قصر دی قصر کوتاه کولو ته ویلی کېږي لنډول مختصر کول یعنی مشتق کول د باب استفعال دی د کلام نه یا د مرکب نه کلام نه غټ کلام دی اوږد او د هغې نه تا یو ټکی راواغسته
لکه استرجع، لکه د استرجع معنا به وکړي قال انا لله و انا الیه راجعون. نو قال انا لله و کلام دی که نه دی؟ او اوږد کلام دی، وړوکی کلام هم نه دی. او د که مختصر که استرجع قال انا لله و انا الیه راجعون. و مطاوعت افعله، او بل مطاوعت د باب افعال دی. مطاوعت د چا دی؟ مستعملیدل د باب استفعال دی، رستو د باب افعال نه د پاره د دلالت کولو په قبلولو د مفعول باندې اثر د فاعل لره. لفظ غزل و مقه زور دی، خو صرف باب استفعال او باب افعال پکې راغی. خبره پوه شوې چې ذکر کول د باب استفعال دی، رستو د مجردو نه د باب افعال نه د پاره دلالت کولو په قبلولو د مفعول باندې اثر د فاعل لره. نحو اقمته فاستقام، اقمته سړی مې ودرو، یعنی د ودرولو عمل مې پکې وکړ، د ودرولو فاستقام بس ادرید نو ښه. وموافقت مجرد و افعل و تفعل و افتعل، دا بل خاصیت ته موافقت د مجردو، یعنی مستعملیدل د باب استفعال دی په معنا د مجردو باندې، مستعملیدل د باب استفعال دی په معنا د مجردو باندې، لکه قر او استقر. استقر یستقر استقرار، استقر بالمکان، استقرار وکړو قرارې وکړو په یو مکان کې، یا قر بالمکان بیا یو دغه معنا ده، استقرار یې وکړو په یو مکان کې ښه. وافعل موافقت د باب افعال، موافقت د باب افعال مستعملیدل د باب استفعال دی په معنا د باب افعال باندې، مستعملیدل د لکه اجابه په معنا استجاب په معنا د اجاب باندې، اجاب یجیب اجابتن، اجاب یجیب اجابتن جواب ورکول، استجاب یستجیب په معنا د قبلول دواړو یو شان دي ښه. تفاعل بل خاصیت مستعملیدل د باب استفعال دی په معنا د باب تفاعل باندې، لکه استکبر په معنا د تکبر باندې، استکبر په معنا د تکبر باندې، استکبر تکبر وکړو، تکبر وکړو سړي خیر کړه، اظهار التکبر، اظهار د تکبر، اظهار الکبریا د کبریای اظهار وکړو، د لویوالي اظهار چې کوم دی نو هغه وکړو. استکبر استکبر وکانه من الکافرین، استکبر شیطان استکبار کړی کنه، نو دا په معنا تکبر دی ښه. تکبر تکبر تکبرن، تکبر او استکبار د دواړو یو معنا ده. اظهر الکبر افتعل بل خاصیت چې کوم دی افتعل، یعنی مستعملیدل د باب استفعال دی په معنا د باب افتعال باندې، لکه استعصم په معنا د اعتصم باندې، اعتصم یعتصم اعتصام په یو څیز باندې کلک عمل کول. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله د الله په رسۍ باندې، الله په دین باندې کلکې منګولې ولګوئ، ولا تفرقوا. نو دا د دې په معنا لفظ باندې که استعصم وینو هم دقه معنا ده. و ابتدا بل خاصیت ته ابتدا مستعملیدل د باب استفعال دی په هغه معنا چې مجرد په هغه معنا نه مستعمل شوي، لکه استعانه، استعانه عانه يعون عونا، عانه يعون مجرد عون امداد کول ته ویل کېږي، خبره پوه شوې. عانه يعون عونا، او چې استعانه یستعینو استعانتون شي نو بیا زیرناف ویښته لر کول، څونه فرق شو معنا کې ډېر فرق راغی ښه. و انفعال بل باب انفعال ذکر کوي، و انفعال را لزوم و علاج لازم است. په باب انفعال کې لزوم او علاج لازم دی. انفعال لزوم اولنی ټکی لزوم دی، دا باب دې ته چې که مجرد دی متعدي ورنقل کړ هغه به لازمي، او که لازمي دی ورنقل کړ هم به لازمي. د لازمي مثال چې په مجردو کې لازمي وي او ورنقل کې باب انفعال ته لازم وي، لکه فرح یفرحو، ان فرح ینفرح انفراح، فرح یفرحو فرحا خوشحالی ته وي، فرح صفت مشبهات راغلی دی، او ان فرح ینفرح انفراح دې کې متعدی نشته، دا لازمي دی ښه. بل
ای چې متعدي وي په مجردو کې لکه صرفه یصرفو صرفه یصرفو صرفا صارف او مصروف ته راغلی که نه راغلی صارف او مصروف دا تی مستعمل شوی مصروف تی مستعمل شنو مفعول نه دی لالا دی کنه متعدی دی خو چې دا دی ور نقل که باب انفعال تا نو انصرف ینصرف انصراف انصرف ینصرف انصراف دا لازمی دی و علاج لازم او دویم خاصیت علاج دی علاج څه ته ویل کی ما يتوقف حصوله على الجوارح اغا افعال چې د هغې حصول په جوارحو باندې موقوفي لاس خپو باندې لکه ضرب شو لکه څه شی ضرب شو ښه ما يتوقف حصوله على الجوارح ومطاوعت فعله غالب فعله مطاوعت د باب تفعیل دا پکې غالب دی دریم خاصیت چې غالب خاصیت دی هغه دا دی چې دی به مطاوع چې کوم دی نو د باب تفعیل راځي مستعملېدل د باب انفعال دی رستو د باب تفعیل نه د پاره د دلالت کولو په قبلولو د مفعول باندې اثر د فاعل لره خبر من پوهیږي ذکر کول د باب انفعال دی رستو د باب تفعیل نه د پاره د دلالت کولو په قبلولو د مفعول باندې اثر د فاعل لره نحو کسرته فانکسره کسر یکسر تکسیر ماتولو ته ویل کېږي عمل د ماتولو مې پکې وکړ فانکسره نو هغه اثر قبول کو په دې خبره پوه شوې وموافقت فاعله وافعله نادر او موافقت دا بل خاصیت ته موافقت چې کومه دی نو هغه د فاعله او موافقت د باب افعال دا پکې راغلی خو نادر کم راغلی ډېر کم راغلی دی لکه مثال ذکر کوي درته موافقت توافئه یدفعو توافئه یدفعو طوا سره ښه طوا سره توافئه یدفعو دا د دې رڼا ختمولو ته ویلی کېږي لیطفئو نور الله والله متم نوره ولو کرهل ګوره نو توافئه په دغې معنا مستعمل انطفأ ینطفع انتفاع دا موافقت دی دا هم په دغه معنا مستعملېږي او باب افعال د هغې موافق راځي مستعملېدل د باب انفعال دی په معنا د باب افعال باندې لکه انحجزه په معنا د احجزه باندې احجزه معنا ده دخله فی الحجاز انحجزه د دې معنا هم ده دخله فی الحجاز په دې خبره پوه شوې وفای لام ورا و نون و حرف لین نبود او فی کلمه به د دې باب د باب انفعال لام نوي ری به نوي نون به نوي او حرف علت به نوي خیال کې راځي د لکه مثلا فی کلمه لام نوي خیال کې راغله فی کلمه لام نوي فی کلمه را نوي اوس دا که دې ته نقل کې نو بیا پکې ادغام راځي څه راځي ادغام دا قریب المخرج دی او واو نی دارنګه چې کوم حرف لین واو یې او نون نی وعده وغیره یسره وغیره داسې غوندې راشي ښه الف خو نه راځي په ابتدا کې په ځای د فی کلمې باندې ښه نسواره نون راځي خبره پوه شوې او رحمه یرحمو دا راځي او لام یلومو لام کلمه نی لام یلو نو ان لوامه به نشي ویلی ان لوامه به نشي ویلی ان لوامه بیا داسې ویلو د نون خو به بیا ادغام کېږي که نه د دې وجې نه دا به نه راځي ښه جي ویطاوع افعله مطاوع د باب په دې یطاوعو کې اشاره دې ته ده چې د باب افعال دپاره د ده مطاوعت راتلل دا قلیل دي ویطاوعو مطاوعت نه دی ویلی څه ویلی ویطاوعو مطاوع د باب افعال مستعملېدل د باب انفعال دی رستو د باب افعال نه د پاره دلالت کولو په قبلولو د مفعول باندې اثر د فاعل لره نحو اغلقت الباب فانغلق اغلقت الباب د دروازه مې بند کړه یعنی د دروازې د بندولو عمل مې وکړو فانغلق دروازه بنده شوه ویبتدئو اشاره په دې یبتدئو کې دا ده چې د دې کې خاصیت د ابتدا دی خو ډېر قلیل دی خاصیت د ابتدا دی خو ډېر قلیل دی یعنی مستعملېدل د باب
انفعال دي په معنا د مجردو باندې غلط مې ته وي مستعملېدل د باب انفعال دي په هغه معنا باندې چې مجرد په هغه معنا باندې نه مستعمل شوي لکه بدأ يبدأ بدأ يبتغ او نطق ينطق نطق او انطلق ينطلق طلق يطلق فراخي د تنديف فراخوال بشاشت طلق يطلق طلقا تراغلی دی طلقا خیال کراله دا د تندیرونوالي ته ویل کېږي انطلق ينطلق انطلاق تلو ته ویل کېږي تلو نو ډېره معنا فرق و افعال لزوم غالب و مبالغه لازم د باب افعال دپاره لزوم غالب دی او مبالغه چې کوم دی هغه پکې لازمه ده لزوم دا باب به عموما لازمي مستعملیږي لازمي د متعدي به چېرته یو مثال نیم راغلی لکه احلو لیته احلو حلا یحلونه ماخوذ دی چا نه ماخوذ دی حلا یحلو حلوا خوږوالي ته ویلی کېږي باب افعال ته نقل کا نو احلو لیته بشي احلو لیته دغه څیز مې خوږ وګڼه دغه څیز مې خوږ وګڼه په هغې مې د خوږوالي چې کوم دی نو اثر وکړه نور به دا لازمي چې کوم دی نو مستعملیږي بیا لزوم پکې چې کوم دی غالب دی او مبالغه لازمه ده پکې لکه اعشوشبه اعشوشبه یعشوشبو اعشیشاب اعشوشبت الارض اعشوشبت الارض دا ترو تازه کېدل نبات بوټي شینکي چې کوم دی کېدل اعشوشبت الارض ځمکه تکه شنه شوه ځمکه سرسبز و شاداب شوله پوه شو مطلب باندې و مطاوعت فعاله مطاوعت د باب افعال یعنی ذکر کول د باب افعال دی رستو د مجردونه د پاره د دلالت کولو په قبلولو د مفعول باندې اثر د فاعل لره لکه ثنیته فثنونا ثنیته ثنا یثنی ثنا یثنی یثنو هم راغلی دی یثنی یو څیز داسې راغونډول کاغذ داسې راغونډ ثنیته فثنونا نو هغه دغه اثر قبول کړو د مجرد راځي ښه و موافقت استفعال نادر او موافقت د باب استفعال سره دا نادر دی یعنی مستعملېدل د باب افعال دی په معنا د باب استفعال باندې لکه استحلیته د حلونه ماخوذ دی حلا یحلو حلوا خوږوالو ته ویلی کېږي خوږوالي ته ویلی کېږي نو استحلیته اورا شیرین پنداشتم هغه څیز مې خوږ وګڼه اورا یو څیز مې خوږ وګڼه ما وی دا ټیپر خوږ دی هغه چېرته خوږ خو تریخو خبره باندې پوه شوې د دې دا په معنا د احلو لیته باندې او دای د متعدي مثال هم دی ځکه دا باب عموما لازمي راځي چرته یو نیم لفظ پکې چې کوم دی هغه متعدي راشي ښه و افعلال را لزوم مبالغه لازم باب افعلال لکه احمرار باب افعلال لکه ادهیمام یا احمیرار دا لازم راځي د دې خاصیت دی لزوم د دې خاصیت څه شی دی لزوم دی د حمره یحمرونه ماخوذ دی سوروالی ته ویلی کېږي چې نقل دی که باب افعلال ته نو احمرار شه احمر یحمر احمرارا حمرت مانا سورواله او د احمرار مانا ډیر سورواله خبره پوه شوې د افعلال لکه ادهیمام یا احمیرار هم دقه لفظ ووایه د سورواله او احمیرار ډیر مبالغه دقه ته ویلی کېږي ښه جي و مبالغه لازم دی که مبالغه هم ده لزوم هم پکې دی او مبالغه هم پکې ده لون مبالغه هم دقه مې ته ووي و لون و عیب غالب په دې کې لون و اصفرار احمرار اسوداد ابیزاز اینا دا ټول الوان دي څه او عیب چې پکې راځي لکه اعورار احولال احولال چا څه ته وایي د حول نه ماخوذ دی حوله یحول احول ته راغلی کاږو سترګو واله ته وایي
کګو قدرتی چیز دی که نه عیب پکې الله تعالی پیدا کړی دی هغه ځای ته چې ګوري نو کله ګوري دا دې خوا ګوري او ته به ګوري هغه ځای ته او اعورار یک چشم یوه سترګه یې د ملا یوه سترګه باندې دې ته اعورار ویلی کي دا عیب دی نو عیب او لون دا دواړه پکې چې کوم دی نو غالب دي ښه و افعوال دا بل باب دی بناء مقتضب یجیء للمبالغة دا یو نوی وزن دی مقتضب اقتضب یقتضب اقتضاب وی لا اصل له فی المجرد لا اصل له شپږ بابونه مجردو دا هغې کې د دې استعمال نه خو د دې دا ماده په کلام د عربو کې وي نو هغه ماده راوالي او د هغې نه یو نوی باب جوړ کړي لکه افعوال نو دا لکه اجلواز څه اجلوز یجلوزو اجلواز په هغه اس باندې سورېدل اوښ باندې سورېدل چې په هغې د پاسه کته نه وي هغه کوم سامان چې د دې د پاسه پروت وي د سورېدو دپاره هغه پې نه وي دا یې ته اجلواز ویلی کېږي تیز رفتارۍ ته وایي څه ته وایي تیز رفتارۍ ته هم چې کوم دی نو ویلی کېږي یجیء للمبالغة د مبالغې دپاره راځي یعنی معنا کې مبالغه چې کوم دی نو هم پرته ده ښه نه لکه ثعجر یثاجرو په معنا چې کوم دی د معده کولو باندې وفعللا لمعان كثيرة ولم يروى إلا صحيحا أو مضاعفا ومهموزا قليلا فعللا دا رباعي مجرد دی رباعي مجرد دا د ډېرو معانیو دپاره راځي لکه د قصر دپاره راځي د چا دپاره د قصر دپاره راځي لکه بسمله زیدون د بسمله زیدون معنا دا ده قال زید بسم الله الرحمن الرحیم نو دا اوږد کلام دی قصر وی دی ته چې مرکب کول د رباعي مجردو د صیغې دي د یو کلام نه د پاره د اختصار لکه بسمله یبسملو ښه او الباس دا هم یو خاصیت دی لري الباس لکه برقعته برقع یبرقع برقعة البستها البرقعة البستو جینۍ ته مې بورقه ور په سر کړله ځکه چې د هغې خو پړونی په سر و هغې سره پړونی په سر و چې بازار ته لاړه خو بیا و د ټولو خلکو کتل لوړه جوړه علاقې پکې ښکارېدله نو چې کله دې ورته بورقه په سر کړه نو پټه دې کړه خبره پوه شوې بورقه باندې پټي دا د عزت لباس دی تاسو خیال وکئ دا جینکۍ چې کله سکول ته ځي که نه نو دا ټول خلک ورته ګوري په دې دغه کې رواني په دې څه ورته وایي رکشو کې یا پیاده رواني پیاده په هغوی کې هم غټ چینجی خو طالبان غریبانان خو ته ټینګېږي نه که نه هغو چې ورته ګوري خدای پاکه اوس هغه د ځان چې کوم دی نور سم دغه جوړ کړي نو هغه خو چې کومه جینۍ د مدرسې ده یا کومه جینۍ د سکول د خو بورقې په سر د په ایمان که څوک هم ورته ګوري که څوک هم ورته ګوري پته هم نه لګي چې دا خړه ده دا سپینه ده دا زیړه ده دا توره ده دا څنګه ده دا غټه ده دا نرۍ ده دا پیړه ده ځکه په هغه بورقه خو ټوله پټه وي که نه البستها البرقه دا جینۍ ته مې بورقه چې ور په سر کړه ولم یروى الا صحیحا دا نه دي راغلي مګر صحیح لکه دحرج یدحرج دحرجة بعصر یباصر بعصرة دا دې ویلي دي بار بار نو ځکه دلته ته اختصار کومه ښه مازغه براله نه خوري او مضاعفا یا به مضاعفي لکه زلزله یزلزل زلزلة زلزال او زلزال ته مصدر هم راغلی دی ښه وسوسه یوسوس وسوسة وسوسه مضاعف دي که نه زلزله مضاعف دي که نه ومهموزا قليلا الک مهموز هم راغلی خو لږ لږ لکه طوع سرخ کته کول سر طوع رأسه ملا سرخ کته کول خبره باندې پوه شوې خاجي تکأ دام راغلی دی تفاعل دا رباعي مزید دی یطاوع فعللا دا متاوع د باب فعللا د مجرد راځي ذکر کول د باب تفعلل دی ذکر کول
رستو د باب فعللنا رستو د باب د پاره د دلالت کولو په قبلولو د مفعول باندې اثر د فاعل لره تعریف دی یاد کړی و که نه دلته کې بابونه بدل شو یو رباعي مجرد شو یو رباعي مزید شو لکه دحرجته فتدحرجا دا سیز می غون کو یعنی د غونډولو عمل می پکې وکړو نو ګول او غون شو پوه شو په مطلب باندې ښه وقد یقتضبو قد د تقلیل دپاره کله کله دا مقتضب هم راځي مقتضب یعنی لا اصل له فی المجرد لکه تبختره تبختره تبختر تبخترن تبختر په دې تللو کې تکبرانه انداز ته ویلی کېږي تکبرانه تلل تکبرانه چال وافعن للا دا بل رباعي مزید دی لازم دا لازمی مستعملی کی دای خاصیت تے یطاوع فعللا او دا متاوع د مجرد مستعملی کی په خبره باندې پوښوي لکه ثعجر ذکر کول د باب افعلال دی رستو د مجردونه د پاره د دلالت کولو په قبلولو د مفعول باندې اثر د فاعل لره لکه ثعجرته ففعنجره ثعجرت ثعجر یثعجر ثعجرتن په معنا د میده کولو باندې یو څیز په څه کې میده کې که نه د میده کولو خو مختلف لوښي دي که نه لکه چټو بټکمالي باندې یا چې کولی نو دا بل ملا څه دی جوسر په هغې کې چې کوم دی نو څه ور واچې او ما بجلی په تاو کې نو هغه چې کوم دی هغه اشی میده کې ښه دې ته ویل نو ففعنجره او هغه میده کولې قبول کړو میده کولې قبول کړو ښه جي وکذا افعل الله دارنګې افعل الله هم دی ښه جي طمأننه که چرته یاد دی که نه یاد دی طمأننته فتمأن اطمأن یطمئن اطمئنان یاد دی ویر می دی اطمأن الته می در تزور په زیر ویلی اطمأنن دی پاسته لکه افعن لالا اطمأن افعللا نو اطمأننا نو بیا غنون په نون کې مدغم شوی دی او د دې نون اول حرکت ما قبل حمزې ته تللی دی نو اطمأن ته جوړ دی اطمأن یطمئنو اعلال مه کوه پکې اطمأن یطمئنو اطمئنان تر هغې که رانغې اطمئنان نو بیا اطمئ په دې کې د حمزه ساکن ما قبل مکسور دی جوازن په یې بدل شو اطمینان ته جوړ شو څه ته جوړ شو او د دې مجرد طمأننه تدحرج په وزن طمأننه څو حروف دي پکې طوا میم حمزه او نون طمأننه نو طمأننه یطمأنن طمأننن دا ترا د دې نه راغلی دی طمأنینت طمأنینت راغلی که ها چې طمأنینت نو راغی که نه نو خلق استعمالی طمانیت هلته هغه دوه نونونه هغه یو نون په یې باندې بدل شي هغه حذف کا نو طمانیت پکې وایه نو طمانیت بیا غلط دی ښه طمانیت دی په ضمې د دې طوا باندې دی په ضمې د طوا باندې دی ښه ویجیء مقتضبا دا مقتضب هم راځي ښه چې لا اصل له فی المجرد اکفهر النجم اکفهر یکفهر اکفهرار باب افعلال دی کنه اخشعرار پشان دی کم باب پشان دی اخشعرار پشان دی نو اکفهر یکفهر اکفهر النجم اکفهر النجم معنا دا چې دا ستوره وپړقېده ستوره وپړقېده اکفهر النجم مجرد نه دی مستعمل خلاله وفي الملحقات مبالغه ايضا ملحقاتو کې هم د دې مبالغه د دې چې څومره ملحقات راغلي دي د رباعي مجردو یا چې کومه دی د رباعي مزیدو د دې ملحقات هغه په مجردو کې کومه معنا ده دلته بیا هغه معنی خو دلته به چې کوم دی چې دلته په دې کې